د شوال چې کله ورکوټه اختر تیر شي کنه په هغې پسې بیا د شوال د میاشت شروع شي. د شوال د میاشت لکه روانه ده، لکه دا میاشت روانه ده، بس دریم تاریخ څلورم تاریخ کنه. نو په یو حدیث مبارکه کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د رمضان مبارک روزي ونیولې او د دې سره د شوال د شپږ روزي ونیولي، نو الله جل جلاله به دې بندله د یو کال د پوره ثواب د روزو ورکوي. یعنی الله د نامې نظر شم، د الله د در نظر شم چې د شپږ روزي وسوک ونیسي کنه، نو وی لکه د دې ثواب دومره میلاو شو دې نوجوان ته، دې د الله والا بنده ته چې دې لکه ټول کال روزه نیولي. الله الله الله. نو خفه کېږئ مو دا روزې ونیسئ ښه. او دویمه یو مسله پکې دا ده، دا مستحب دي دا روزې ښه، زور په چا باندې نشته. حسن جلان په کمنټونو کې ولیکئ چې دا بدعت دی او دا د هغه ده کنه، نبی صلی الله علیه وسلم نیولي هم دی او دغه فضیلت دی. نو خفه کېږئ مو دا شپږ روزې ونیسئ او د دې سره سره په دې میاشت کې ونیسئ، بس دې میاشت کې ورسوئ، دې شوال په دې میاشت کې ورسوئ. نن روزه ونیسه، 15 ورځې پکې منیسه، بیا روزه ونیسه، بیا پکې 15 ورځې منیسه. داسې هم کولی شي چې په ترتیب باندې نن روزه سبا بوزه، بل سبا روزه بیا بوزه، داسې هم کولی شي د ماروره، او داسې هم کولی شي ټولې په یو ځای باندې هم نیولی شي. نو خوښ هم نه ده چې اول به زه شروع وکړم بیا به تاسو شروع وکړئ. کمنټ کې ولیکئ دا چې او زه به نشم انشاءالله. صرف نیکي اراده وکړئ، قبلول والا الله دی. صحیح ده؟ نو چانس میس نه کوئ. ګوره دا زموږ استاد لپاره غټ چانس دی چې غونډ کال د ما ستا دا په روزه کې حسابېږي. زبردست، شاباس، ویډیو ثواب په نیټ باندې مخکې ټولو مخلوقات ته ورسوي چې دا فایده عامه شي او تاسو زما سره په دې نیک کار کې شریک شئ. جزاک الله خیر. الله زموږ او تاسو باندې د شپږ روزې را توفیق الله را نصیب کړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.